ریاض علماء کرامو ته یو خبره کومه او زما الفاظ داسې چې هغه الفاظ دو ټوکي زه ویم منل په چا باندې زمون کار نه دی زمون کار دی ویل منل ستا کار دی که مني ومنه که نه مني مه منه زما نبي علیه الصلاة والسلام په څو الفاظو کې دننه موږ ته د صحابه کرامو عظمت ښودل دی خو د عقل ضرورت دی په مخ د ځمکه باندې زه چې زیات بې وقوفه خلک اینمه هغه په دې دور کې اینم که تاسو ته یو کس کېناست او مخې ته قرآن کېښودو زمونږ خلک پاسې جي دا ډېر معتبر کس دی د الله قرآن وایي ابه تا ته دا ښایي چې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه یا د یو بل صحابي تفسیر مه منه زه چې ته کم تفسیر ویم دا ومنه صلات والسلام نه بعد ابوبکر دی د ابوبکر نه بعد عمر دی د عمر نه بعد عثمان دی د عثمان نه بعد علی دی حضرت علی کرم الله وجهه یو پیر پروت دی مبارک په خاورو باندې پروت دی نبی علیه الصلاة والسلام راغی ورته وی علی پاسه حضرت علی کرم الله وجهه پاسېدو نبی علیہ السلام د خپل ګوتې داسې راواغستې د علی رضی الله تعالی عنہ ګیره پې وسنډله چونکې په خاورو کې پروت بیا ورته نبی علیہ السلام وفرمایل علی زه تا ته دوه کسان ښیم اشق الناس چې په تمامه دنیا کې بدبخته دي په الفاظو نظر شته اشق الناس په تمامه دنیا کې د ټولو نه زیات بدبخته دوه کسان دي تاسو په خپله په دې الفاظو نظر وکئ زما مه منه حاجي صاحب زه خو ویمه دا چې ویل زما کار منل ستا کار منلو ډیګري چې دا الله زما نبي ته نه ده ورکړي ما ته به یې سراکي منل زما نبي په خلکو په زور نه دي کړي انک لا تهدي من احببته نبي ستا چې څوک خوښي ته ورته هدایت ګوره نشي کولی مطلب څه ستا په ذمه منل په خلکو باندې نه دي انما انت نذیر ته نذیر یې ته بشیر زیره ورکوونکی منل ستا په ذمه باندې نه دي نو زما نبي علیه الصلاة والسلام ورته سوی اشق الناس بدبخته په ټوله ځمکه باندې دي د آدم نه واله تر د آخري انسان پورې د دیو په شان بدبخته نشته دا د چا الفاظ دي دا د باچاخیل مولا الفاظ نه دي دا د نبی علیه الصلاة والسلام الفاظ دي او وی چاته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای علی رضی الله تعالی یو بدبخته چې په تمام ځمکه کې غټ بدبخته هغه کسو چې د حضرت صالح علیه السلام اوخه علاله کړه هغه اوخه علاله کړه په تمام ځمکه د ټولو نه غټ بدبخته داو دویم ورته فرمای علی غټ بدبخت انسان دویم هغه دی په مخ د ځمکه باندې په سټ مبارکې ورته لاس کېښودو کم سړی به چې ستا سټ قتل کوي ستا سر به کټ کوي په دې ځمکه باندې ټولو نه غټ بدبخته دی واقع دی چې د ټولو نه غټ بدبخته دی لیکن زما د الفاظو نه مراد ستا د اعتراض جواب دی ستا په ذهن کې چې کم ګن پروت دی د دې ګن روکاو دی عزیزه کتې لري کې ستا خوښه ده دغه کس څوک دی عبدالرحمن نامې ده نبی علیہ الصلاة والسلام نه بعد ابوبکر خلیفہ راشد بیا عمر دی بیا عثمان دی بیا حضرت علی دی علی په کوپه کې اوسېدو حضرت حسن فرمایي کله به چې د سحر د جمع ټیمو زه به راتلم د خپل بابا جان مبارک علی رضی الله تعالی عنه سره به مسجد ته تلم یو سحر زه رالم ما حضرت علی ولیده چې پروت دی بیبیانې رایښی علی رضی الله تعالی عنه بیا ویده کېږي وایي کله چې زه رالمه زما خیال ده او بابا به تهجد کړي او دس به کړی ځان به مسجد ته تیار کړی دا سحر د جمعې دی حضرت حسن فرمایي بابا جان مې داسې وټپاو بابا جانه پاسه مونځ ته ځو وایي علی پاسېدو ما ته وی حسنه خبرې ما خوب لیدو په خوب کې مې ستا نیکه محمد مصطفی لیدو نبی علیه السلام مې په خوب کې لیدو زه ډېر خفه ومه ما ورته خپل زړه راز ووایو یا رسول الله د کافرو نه نیم تنګ په ځمکه باندې کله چې خلکو ته اعلان کوم راځئ چې جنګ ته لاړ شو زما ټول خلک تیاریږي د کافرو مقابلې ته وځي ورته ویله یا رسول الله که زه په ځمکه باندې نن تنګ راغلی
د الله نبي زه د خوارجو نه تنګ راغلی خلکو ته ویم دا شینه مرداران دي په مخ د ځمکه خبیثان دي زما سره پاسئ د دې خلکو سره جنګ وکړو یا رسول الله خلک وایي په دیو کې علیمان دي خلک وایي په دیو کې قاریان دي هغو قرآن وایي هغو علیمان دي دین بیانوي علي ته زمونږ جنګ د دیو سره څنګه کې ما ورته ویل د الله نبي زه نن په ځمکه باندې په دې خبره ډېر سخت خفه یم ما ته ډېر غټ ټینشن دی علي رضی الله تعالی عنه ما ته وایي رسول الله وفرمایل خیرې ورته وکړه بهرحال کله چې علي پاڅېدو مسجد ته روان شو حضرت حسن هم ورسره دی رضی الله تعالی عنهما هم ورسره دي دا دواړه ورسره دي علي جماعت ته مسجد ته روان دی د سهار مونځ ته ځي د جمعې مبارکې ورځ وه کله چې روانو د عبدالرحمن نامې چې وه دا را روان شه په دې قصد او اراده کله چې علي رضی الله تعالی عنه سکم 4,000 خوارج د مخ د ځمکې نه پناه کړل د هغوی سرونه قتل کړو بعضې خلک وتښتېدو دوه کسان جدا زګین ته لاړ فرقه اباضیه هغه وخت کې جوړه شوه دا د خوارجو فرقه ده اباضیه نامې وه څه خلک لاړ یمن ته هلته به د خوارجو تنظیم سنبالاو خلک به د خوارجو طرف ته میلان ورکاو عقاید به ورته ښودو د عبدالرحمن را روان شو راته د حضرت علي په قتل پسې په لار کې د یو کالکه شپه راله هغه کورم د خوارجو دی په یو جینۍ باندې عاشق شو زما په الفاظو خبر کوئ په جینۍ عاشق شو کله چې پې عاشق شو په سار له جرګه پلار ته وکړه ستا دا لور ما ته راکړه هغه ورته ویل زما لور زه تا ته در کوم په 2 شرطونو سره زما د لور 2 شرطونه دي اولنی شرط یې دا دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې اولنی شرط څه دی 1,00,000 درهم به ته زما لور ته ورکړې دویم شرط دا دی دا زما د لور شرط دی چې زه به ستا سره واده کوم په دې شرط به کوم چې ته حضرت علي قتل کړي دا خوارجو هغه ویل دوانه شرطونه ما ته قبول دي 1,00,000 روپۍ هم ورکوم زه چې د خپل کلي علاقې او د کور نه را روانېدم زه د حضرت علي په قتل پسې را روان شوی وم دا به م وکړم دوانه شرطونه قبول کړو همدغه د جمعې سهار له هغه مسجد کې شپه وکړه په کم کې چې به علي د سهار مونځ لتو بیا د سهاره په یو کوڅه کې ولاړ دی علي م را روان دی ورسره حسن هم دی ورسره عقیل هم دی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا درې وانه را روان دي دا د یو دیوال شاته ولاړ دی یو ورسه بل ملګری دی توره یې اوچته کړه علي رضی الله تعالی عنه په سټې ګزار وکړو حضرت علي را پرېوت حسن او عقیل په دې خارجي پسې منډه کړه دا یې ونیو علي رضی الله د جمعې په ورځ باندې زخمي شو کله چې د جمعې په ورځ زخمي شو دغه ورځ یې په زخم کې تېره کړه د هفتې په ورځ باندې د دنیا نه حضرت علي رحلت فرما شو کله ته دا وصیت یې وکړو زما په ژوند ورته سم مه وایئ کله چې زه د دنیا نه لاړ شم بیا تې تاسو بدل او قصاص اخلئ چې تاسو کومه سزا ورکوئ عقیل رضی الله تعالی عنه ډېر جذباتي انسان و هغه وفرمایل دې خارجي له به څوک ګوتې نه وروړي دا به زه په خپله وژنم علي نه بعد چې کله حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه هغه ته سزا ورکوله ای وتاړو د خپو یوه غټۍ ګوتې وله کټ کړه کله چې دا ګوته کټ کوله هغه څه وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق کله چې وله بله ګوته کټ کوله بیا هم د قرآن تلاوت کوي دا څوک عبدالرحمن نامې د خارجي کم چې د حضرت علي قتل کړی دی علي شهید کړی عزیزانو زما په الفاظو نظر کوئ د خپې یو ګوته تې کټ کوي هغه دا الفاظ ادا کوي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق چې بله ګوته کټ کوي هغه د قرآن تلاوت کوي ټول جسم یې ورته کټ کو د جسم اجزا یې ورته کټ کول هغه د قرآن تلاوت کو په اخیره کې عقیل ژبه ونیوه کله چې ژبه یې تې کټ کوله هغه ورته وایي عقیل ټول جسم مې کټ کا ژبه مې مه کټ کوه په دې د رب د قرآن تلاوت کوم مال عزیزه یاد ساته عقیل صحابي حسن صحابي علي صحابي عبدالرحمن خارجي کله چې عبدالرحمن خارجي جسم کټ کېږي صرف یو لفظ وایي زما ژبه مه کټ کوه په دې زه د رب قرآن ویم ما ویل د رب قرآن خارجي
خارجیم وایو د رب قرآن دا خارجیم وای بلکې دا نه ده تاسو که تمام علامات د خوارجو ګورئ د هغوی کار څه دی زما نبي علامات بیانوي دیو به قرآن وای دیو به زما حدیث وای دیو چې تا ته دوکه درکوي زما د رب د قرآن په نوم به درکوي دیو که تا ته دوکه درکوي د نبي علیه السلام د حدیثو په نوم به درکوي دا که تا ته دوکه درکوي د رب په قرآن یې درکوي دې خارجي ته په خپله نظر وکړه دا هم د رب قرآن وای نن چې تا ته هم په منبر کینی ته وایې حاجي صاحب دا قرآن وای دا د رب پیغام وای تا ته پته نه لګي ارے دا تا ته زهر دراچوي د قرآن په نوم یې دراچوي ما ویل راشه د نبي علیه السلام صحابو ته به راشو موږ به د صحابو کردار انداز رفتار گفتار وګورو قول پیل تقریر به وګورو موږ به د هغې طریقې انداز ګورو زما نبي فرمایي بني اسرائیلو کې خلکو د خپلې مور سره زنا کړې وه زما په امت به داسې دور راشي په دیو کې به بدبخت راشي اب هم د خپلې مور سره زنا کوي په بني اسرائیلو کې 2 فرقې جوړې شوې وي زما په امت کې به 3 جوړیږي 2 به فرقې دا به جهنمیانی یو به جماعتي صحابه وایي څوک وایي زما نبي فرمایي اهل سنت والجماعت وایي ما انا علیه و اصحابي زه چې په کوم دین یم زما صحابو چې څنګه پیش کړل دی په دې طریقه باندې دا جماعت تل دی دا زما د نبي فرمان دی مال عزیزه یاد ساته نبي فرمایي دا جنتي جماعت وجه صدا خوارجم قرآن وای خوارجم حدیث وای خوارجم غوره خبرې کوي د دین مجلسونه لګوي لیکن زما نبي دا نه وای نبي فرمایي هغه سنت مني کم چې ما راولډي هغه دین مني کم چې ما راولډي هغه الفاظ وای کم چې زما صحابه وای هغه دین اخلي کم چې صحابه اغستل دی مال بیا یاد ساته خوارج د قرآن په نوم دوکه ورکوي خوارج د حدیث په نوم دوکه ورکوي ارے تا د صحابو د لارې اړئ د صحابو د طریقې نه اړئ لیکن موږ چې قرآن حدیث وکات موږ ته نبي څه ښایي یو راته قرآن ښایي د قرآن تشریح په څه ښایي په خپل سنت باندې ښایي څنګه چې رب قرآن نبي ته ورکړی دی نبي علیه السلام فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی ما ته رب سنت هم راکړی دی ما تاسو ته قرآن هم درکړی دی ما تاسو ته سنت هم درکړی دی اوس ستا په ذمه باندې ده د صحابو په ذریعه باندې ده موږ ته قرآن هم راکړی دی موږ ته سنت هم راکړی دی زما ستا په ذمه باندې منل دي اوس زما ستا په انحصار خبره پاتې ده بیا زما الفاظ واوره نبي علیه الصلاة والسلام یو جماعت ذکر کړی دی قرآن کولاو کا بعضې خلک دوکه ورکوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ته ورته چې څه مراد دی د الله کلی ونیسئ د الله قرآن ونیسه ما ویل د رب قرآن ونیسه لیکن رب چې څنګه ویل دي د ویل هغه څنګه مال رب فرمایي زما نبي فرمایي ما ته رب قرآن راکړی دی هغه قرآن ما تا ته درکړی دی ما ته رب سنت هم راکړی دی ما هغه سنت تا ته درکړی دی د چا په ذریعه مې درکړی دی براه راست ستا د رب نه قرآن نه دی اخیستلی براه راست ستا د رب نه سنت نه دی اخیستلی رب قرآن مصطفی ته ورکړی دی مصطفی صحابه ته ورکړی دی صحابه امت ته ورکړی دی بیا نظر وکړه قرآن ما او تا د صحابي نه اخیستی دی صحابي د نبي نه اخیستی دی نبي د رب کائنات نه اخیستی دی انحصار دا دی یو د رب قرآن منل دي یو د نبي سنت منل دي څنګه منل دي څنګه چې رب نبي ته ورکړل دي نبي صحابي ته ورکړل دي صحابي ما او تا ته راکړل دي په دې انداز منل دي سوی اهل سنت والجماعت مانس شه کدا الله د نبی ذات د مابین نه لري کې تا ته قرآن هم نه میلاویږي او کدا الله د نبی د صحابي د مابین نه لري کې تا ته نه سنت میلاویږي نه درته قرآن میلاویږي او په دې باندې زه دلیل اکثر ویم اللہ قرآن کی فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کدا قرآن ما پغر نازل کړي دا زنم دا الله وي که قرآن می پغر نازل کړي وي دا غر به تاسو لیدلې وي دا غر به ټوکړي ټوکړي شوي وي دا سو کوئی الله وي
الله سے فرمائی موتا تا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کچرت دا قرآن ما پغر نازل کرے جسے تابلی دلے دا غرب ٹکڑا ٹکڑا شوے ارے دا بریزا ریزا شوے کتن ضرور کی پدی غر کی وسپنم شتا پدی غر کی تانبم شتا پدی غر کی گٹم شتا خوکد رب قرآن پدی غر را غلے براہ راست دی غر در رب قرآن نشاز مائلے وجہ دادا رب جلال والا دے در رب قرآن جلال والا دے بیا سوال دادے جسے ستا بچے لس کلندے داغ پسینہ کی قرآن نوزی حافظی قرآن جھوڑی گی داغ سینہ نہ ٹکڑی کی گی راز صدے وجہ صدا سوال کول پکار دی ارے جواب مور کول پکار دی قسم پا اللہ دیوبنتا پا ہر دور کی آغا نازوری جملے ور کلڈی رب دیوبنتا آغا دا گلون گلدستا ور کلڈا پدی کے ہر قسم گلاب موجود دے پدی کے ہر قسم گل موجود دے اللہ دیوبنتا محتمیم ور کلڈے قاری محمد طیب سلویق کالا دا دارالعلوم دیوبند محتمیم پاتی شوے آج جواب نکل لے پا خطبات کی جواب نکل لے کہ در اب قرآن فوراً دا بندہ پا سینہ نازلی دو دے بندہ نشاز مائلے ارے دا بندہ با ٹکڑا ٹکڑا شوے دا بری زریز شوے کچر تو در اب قرآن فوراً پا غر نازل شوے دا غر با تالی دلیو جسے دا غر با ٹکڑا ٹکڑا شوے لیکن کلچ در اب قرآن دا محمدی مصطفیٰ پا سینہ نازل شو دا قرآن ستا بچی تمیلاوی گی دا قرآن صحاب بھی تمیلاوی گی ارے دا غیو سینہ نہ ٹکڑی کی گی وجہ صدا مثال ورکی کلچ مثال ذہن تراغے مسئلہ با ذہن تراشی تاسو اسمان تا گورئی اسمان کی نورم دے اسمان کی سپوگ مہم دا نورم رنا کئی سپوگ مہم رنا کئی تر سپوگ مہی رنا تا کتریشی دنور رنا تا نشی کتے وجہ صدا منچ کنا نظر وکو بر توئی منیر سپوگ مہی توئی مستنیر منیر مانا دادا رنا ور کون کے مستنیر مانا دادا رنا اغسطن کے نور رنا ور کئی سپوگ مہی رنا علی دنور رنا پلدا دسپوگ مہی رنا پلندا دنور نے اغسطل دا ارے پنسال خور وکی نور تا چکلا گوری سترگی دی بریخیگی جولائی پمیاش کی کتنور تکینی ستا بدنی نشی ازمائلے دنور تپش کتن نشی کتے ستا جسمی نشی ازمائلے وجہ دادا نور منیر دے نور جلال والا دے دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچی دنور رنا پس پوگمائی لگی پوگمائی توئی مستنیر مانا دادا دی رنا اغسطی دا دس پوگمائی رنا اخپل ندا ارے دی رنا اغسطی دا دسن اغسطی دا دنور نے اغسطی دا من چی کلس پوگمائی تا گورو منگ لا خونم را کئی منگ لا مزم را کئی منگ تی لطف آلو علنکی دس پوگمائی رنا اخپل ندا سپوگمائی دنور نا رنا اغسطل دا زکنور جلال والا دے سپوگمائی جمال والا دا نور رنا ورکی سپوگمائی رنا اخلی سپوگمائی رنا دنور نالی دنور رنا کی جلال دے فوراً اجسے نشی کتے دا اجسے جسمی نشی ازمائلے لیکن کلچ دنور رنا پس پوگمائی باندی ولگی دا تتی خوانم آلی تتی مزم آلی علنکی دس پوگمائی رنا پلن ندا دس پوگمائی رنا دنور ندا دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے لیکن کلچ درب جلالی کلام دا مصطفیٰ پا جمالی سنن نازل شو خوندو مزاکی بدل شو سنگ چنور جلال والا دنور رنام جلال والا دا لیکن کلچ نور پل جلالی رنا پس پوگمائی باندی والا گولا اجی سیبت خوان آلی دغشان رب جلال والا دے درب قرآن جلال والا دے کلچ مصطفیٰ پا جمالی سنن نازل شو تا خوندو مزالی اجی سیبت خوان دور مزاتی کلتالی بیا بارحال عزیزانو کدا مابین محمد مصطفیٰ ختم کی نتدرب قرآنم نشا غستے وجہ دا درب جلال والا درب قرآنم جلال والا او فوراً کدا پا غر نازل شو غر بے ٹکڑی کرو دا دا محمد جمالی سینہ دا چی پاغی باند رب خپل کتاب نازل کو و خواندو مزا کی بدل شو موتاتی وس خواندو مزا اخلو زما پا الفاظو بستاس غور راغلے اہل سنت والجماعت مانم دادا آغا سنت
چې رب نبی ته ورکړ دی، نبی صحابي ته ورکړ دی، صحابي امتی ته ورکړ دی، صحابي امتی ته ورکړ دی. ول جماعت مراد دا دی چې صحابي د نبی نه اغستل دي. نو موږ د صحابه کرامو په نقش قدم خپل قدم دو. هر صحابي د نبی جنتی دی. زمنګ عقیده را ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکم کس ملاو شوه په نبی باندې ایمان راوړل، د دې ایمان په حالت کې دنیا نه تلله، هغه تمنګ اهل سنت والجماعت صحابي وایو. هغه صحابي حجت هم ده، د تنقید نم بالا تر ده. هر صحابي د نبی علیہ السلام جنتی ده، هر صحابي محفوظ ده. محفوظ معنی دا ده لا تمس النار مسلما من رآنی ولا رآ من رآنی. نبی علیہ السلام فرمائی اور با آغا سڑے نمسح کئی چا چی زلی دلیم چا چی زما صحابی لی دل لے آغا با اور نمسح کئی. شرط دارے چی دا ایمان پا حالت کی لی دل لے. ارے دوابیانی یو مولا دے امین اللہ نامے دا آغا یو سوال کرو، ارے منگا خو نبی علیہ السلام منو، نبی علیہ السلام یقینی جنتی دے، لیکن تاسو حنفیان چی امام ابو حنیفہ منائی، آئے امام ابو حنیفہ مبارکی حدیث کی چرتا راغل دی امام ابو حنیفہ جنتی دے. مال سیر سا اعتراض پذیرے لیکن علم دی کم دے. ترمیزی شریف کو لاؤ کا نبی فرمائی لا تمس النار مسلما من رآنی، زما صحابی با اور نمسا کئی چونکہ دس زلی دلیم پمائی ایمان راول دے. ولا رآ من رآنی، چاچی زما دا صحابی لی دل دے، دا دی صحابی برکتم دمر دے، آغا سڑے با اور نمسا کئی، آغا سڑے با اور نمسا کئی. لیکن تا خودو کبھی وقوف و آبیانو تور کولے شو دار خوارجو نخم دا سفحاء الاحلام نوجوانان بے بی وقوف بی ستاغوان تی کشیز پسی در روانی نواز دا تعجب خبر داو کنا دا. بہرحال زمان نبی دا صحابہ کرام فضیلت منگتا پا دو الفاظو کی ذکر کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتابی ہدایت دے، صحابہ نجومی ہدایت دی. نبی افتابی ہدایت دے، صحابی نجومی ہدایت دے. اہل سنت عقیدہ دادا نبی معصوم دے، دا بڑی گنانا نبی معصوم دے، دا غٹی گنانا نبی معصوم دے. قبل النبوت نبی معصوم دے، بعد النبوت صحابی واضح معصوم نہ دے، صحابی واضح محفوظ دے، صحابی واضح صدیق دے، صحابی واضح فاروق دے، صحابی واضح حیدر دے، صحابی واضح سخی دے. لیکن کله چې ټول صحابه را جمع کې داسې معصوم دي څنګه چې نبی معصوم دی. وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي، کله چې سپوږمۍ ټوکړه ټوکړه شي، ستورو کې تقسیم شي، ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ته جوړه شي، نبوت چې تقسیم شي، صحابه ته جوړ شي، صحابه چې را جمع شي، نبوت ته جوړ شي. دیو چې نبی افتابی ہدایت، صحابی نجومی ہدایت. زما نبی فرمائی اصحابی کن نجوم، زما صحابہ پشان دستور دی. ارے ستوری تا رنا میلاو دا د خپل ذات د وجه نه دا میلاو، ستوری تا چې کوم رنا میلاو دا دا رنا د سپوږمۍ نه میلاو دا. صحابي ته چې کوم لفظ میلاو دی، صحابي ته چې کوم مقام میلاو دی، دا ورته د نبي نه میلاو دی. ارے صحابي چې موږ منل دی د هغې وجه همداره. حاجي صاحب یاد ساته زموږ اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه دا ده چرته اعتراض ونه کړي. نبي علیہ السلام فرمائی پا دو ٹوک الفاظوں کے زمان نبی دے صحابی مقام ذکر کر دے. لا تسبو اصحابی، زمان صحابہ مبارکی نازیبا خبرم مکوا. ارے نبی خود نے فرمائی، اللہ فرمائی لا تسبو الذین یدعون من دون اللہ، دا کافر خدایانو تکنزل مکوا. کناب ستار رب تکنزل کئی بغیر علم بے کئی، علم بور سنئی ستار رب تکنزل کئی. دا زنویم دا نبی علیہ السلام نوئی، دا درب قرآن وی کنزل خود کافر بت ہم جائز ندی، دا مسلمان ذات ہم جائز ندی. ارے دا صحابی بارہ کے دا تصور ہم نشکے دے یو کسرا پاسی زمان دا نبی صحابی تا کنزل وکی. دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی سوکھ زمان صحابی تا کنزل نکی، البتہ سخلق بی نازیبا خبر وکی. سوکھ بتاوی دا نبی نے علاوہ دا رب نے علاوہ پہر سڑی تنقید کی گی. سوک برا
پاسی زمارے صدیق پذات بتنقید کئی سوک برا پاسی زمارے فاروق پذات بتنقید کئی سوک برا پاسی زمارے عثمان پذات بتنقید کئی سوک برا پاسی زمارے علی پذات بتنقید کئی سوک برا پاسی امیر معاویہ پذات بتنقید کئی دی بھجنا زمان نبی الفاظ فرمائی لا تسبوا اصحابی ارے ناسبا خبری مکوا ذہن کی سوال دے جی اشکال سے دے سوال سے دے دابرا پاسی یا زما صحابی پا عمل تلی سوک بوئی صحابیو حج کر دے زما پلار پنزہ حجونا کر دی سوک بوئی صحابیو عمرہ کر دا زما پلار لس عمرے کر دی سوک بوئی صحابی قرآن ہے پس کرے نہ دے زما پلار حافظی قرآن دے زما بچے حافظی قرآن دے زما نبی فرمائی دا خبر نازی بھادا ارے زما صحابی پا عمل مطلع لو انفق احدکم مثل احد ذهبا کچرت تاسو کی اوکس دا احد دغر برابر سونا صدقہ کی ورکی تاسو عربو کی قتل دے پٹولو نغت غر دا احد دے دا احد غر اگورا بیا دا سونے صدقہ اگورا پولا دنیا چنکا زما دا ذہن مطابق دا احد دغر نمر سونا نشتا ارے چی پٹولا دنیا کی نشتا تصور کی نرازی یو کسرا پاسی دمر سونا ورکی نبی فرمائی ہاں ہاں کچرت دمر سونا دیم ورکا بیام زمان صحابی او موٹی خرچ نرسی دی جملہ کی زمان نبی ساد شلی اعتراض جواب در کر دے زمان صحابی پا عمل مطلع عمل سمر بہتر دے یو طرف تا سونا دا چرا ٹولنا اصلی مال دے ارے جامع پکور کی مخامخ پرتی دی پیسے مخامخ پرتی دی نور اشیاء مخامخ پرتی دی لیکن تاسو سونا گو رئی سونا ونگ دا ٹولنا پتائی خود دا وجہ دادا سونا دیر قیمتی دا نبی دا ٹول مال قیمت رایا غس دا ٹولنا قیمتی سونا دا کدا غس سونا دا احد دا غر نمر ورکی زمان صحابی او موٹی خرطن نرسی دی جملہ کی افرمائل زمان صحابی پا عمل مطلع ارے تدا مونس خبر کے تدا روجی خبر کے تدا زکاة خبر کے تدا حفظ قرآن خبر کے تدا حج خبر کے تدا عمری خبر کے تدا جہاد خبر کے کتا سونا دا احد دا غر نمر ورکی زمان صحابی تن رسی مال اجیسے اب زمان عقیدہ دا زستا دا منز مقام منم مگر دا منز مقام کم دے دا روجی مقام منم مگر دا روجی مقام کم دے دا زکاة مقام منم مگر دا زکاة مقام کم دے دا صدقے مقام منم مگر دا صدقے مقام کم دے زمان دا نبی صحابی مقام ارے صحبت النبوت دے زمان اہل سنت عقیدہ دا پدیس مکہ باندی دا طولنا پسیلت والا سے دا مسجد دے دین مخکلال شاہ بیت القدس دے دین مخکلال شاہ حرم کعبہ دا مخکلال شاہ بیت اللہ دے مخکلال شاہ مسجد نبوی دے مخکلال شاہ لوح محفوظ دے مخکلال شاہ کرسی دا مخکلال شاہ عرش معلا دے کن زمان دا نبی دا جسم سے چکما خور لگی دلہ عدد مسجد نم آلہ دا بیت القدس نم آلہ ارے حرم کعبہ نم آلہ مسجد نبوی نم آلہ عرش معلا نم آلہ سریپ الاقلام نم آلہ کرسی نم آلہ لوح محفوظ نم آلہ مال اجی سے بتاوایا کما خاورہ چی زمان دا نبی دا جسم سے لگی دلہ اہل سنت عقیدہ دا اگر دی مسجد نا آلہ بیت القدس نا آلہ حرم کعبہ نا آلہ مسجد نبوی نا آلہ کلے چی ما نصر وکم کما خاورہ چشلا شعور دا شعور پکی نشتا کما خاورہ لیدو دا پار سترگ نشتا کما خاورہ اوریدو دا پار وگ نشتا کما خاورہ کتو دا پار سترگ نشتا ویلو دا پار زبان نشتا کلے چی زمان دا نبی دا جسم سوالکی دا دا دی مسجد نا آلہ عرش معلانم آلہ بیت اللہ نم آلہ مسجد نبوی نم آلہ لوح محفوظ نم آلہ کرسی نم آلہ سریپ الاقلام نم آلہ ماویل چکم خاورہ لا شعور دا دا عرش نا آلہ ارے بتاونا صدیق شعور والا عمر خو عقل والا عثمان سخا والا علی بہادر والا ابن مسعود فقاہت والا امیر معاویہ سائنسدان والا داغی مقام و مرتبہ سمر بلند والا تماتو آیا جسے چکم خاور لا شعور دا
چې زما د نبی د جسم سره لګیدا هغه د دې مسجد نم اعلی اره یاد ساته دا مسجد پریدا د بیت القدس نم اعلی بیت القدس پریدا حرم کعبه نم اعلی حرم کعبه پریدا د بیت الله نم اعلی بیت الله پریدا مسجد نبوی نم اعلی مسجد نبوی پریدا د عرش مولا نم اعلی لہذا نبی علیہ السلام په دې سو جملو کې مونږ ته فرمایل چې زما صحابي په عمل چرته ونه تلی ازم اجي صاحب استاد منس مقام منم مگر کم استاد روجي مقام منم مگر کم استاد زکات مقام منم مگر کم استاد منز هر څه مقام منم استاد تلاوت مقام منم مگر کم زمون عقیده دا نبی ته نبوت ملاو صحابي ته صحابیت ملاو دا په عمل نه دی ملاو اره دا قادیانی نظریه او عقیده وا نبی ته نبوت ملاو دی دا په عمل ملاو دی صحابي ته صحابیت چې ملاویږي دا په عمل ملاویږي زمون اهل سنت عقیده دا نبی ته نبوت کا ملاو صحابي ته صحابیت کا ملاو دا ورته په منځ نه دی ملاو په زکات نه دی ملاو اره دا په کوشش نه ملاویږي قوت انتخاب د رب کائنات صحابیت انتخاب د رب کائنات اره دا په عمل نه ملاویږي دا په عمل باندې نه ملاویږي لہذا په عمل به صحابه نه تلي بهرحال بیا په دغه صحابه کرامو کې بعضی صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډیره جدا ده د صحابو کې بعضی صحابه کرام هغه دي چې د هغوی مقام او مرتبه ډیره اعلی ده او ما تاسو ته چې د کوم صحابي په بابت باندې ذکر کول دي دا هغه صحابي نوم دی عبدالله بن مسعود عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دا غریب صحابي کله چې موږ نظر وکړو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جسم نه کمزور دی د جسم نه وچ دی موټا نه دی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه لیکن کله چې زما د نبی سره مقام راغی نو دغه مقام ډیر اوچت دی او د دې الفاظو زما د عقیدې داوند تاسو داسې ولرئ ما الفاظ ساده کړو چې صحابي ته صحابیت په عمل نه ده میلاو نبی ته نبوت په عمل نه ده میلاو په زیات عمل باندې نه نبوت میلاویږي نه صحابیت میلاویږي کچرته صحابیت په تقوا ملاوي دو شیخ عبدالقادر جیلانی با من صحابی منلو کچرته صحابیت په عمل ملاوي دو امام اعظم ابو حنیفه با من صحابی منلو اره 40 سال د ماخستان په 10 باندې سلويخ کالا امام ابو حنیفه را سحر منس کړه یاد ساته کچرته نبوت یا صحابیت په عمل ملاوي دو من به امام ابو حنیفه صحابی ګڼلو لیکن تمام ازمکا د امام ابو حنیفه نه ډکه شي اره د صحابي د خپو خاورې ته نه رسي صحابي صحبت د نبوت موندل دی هغه ډېر بلند و بالا دی بیا یاد ساته جسم د امام ابو حنیفه نه که تمام ازمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي که چېرته وابي اعتراض کوي چې د امام ابو حنیفه نه تمام ازمکه ډکه شي صحابي ته نه رسي زمونږ جواب دا دی وابي یاد ساته که د ابو نقصان نه کچرته د امین الله نه تمام ازمکه ډکه شي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي د امام ابو حنیفه پاخانې ته هم نه رسي خوشحاله چېرته نه شي خفګان وکړه دا خو ما په توبه واړولي بهرحال د نبی علیہ السلام صحابی ته چې صحابیت ملاو دی دا د نبی په صحبت ملاو دی اره په عمل به نه تلي اره یاد ساته صحابی ته صحابیت چې ملاو دی جسم ته به نه ګوري بلال د رنګه تور دی د خپو اواز کله چې زما د نبی د ذات سره تعلق راغی د بلال د خپو اواز په جنت کې اورېدی کېږي کله چې د نبی د ذات سره تعلق راغی ابن مسعود مقام و مرتبه د اسمان په ستورو بللی کېږي یاد ساته زما نبی د دغه صحابي په باره کې موږ ته څه ارشادات ویلي موږ صحابه کرام وکتل موږ عبدالله بن مسعود وکاته ستا د هر سوال جواب هم در کوم د عقیدې حل هم درته پیش کوم د مسلې حل هم پیش کوم زما نبی فرمایي رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام معبدین زه ستاسو لپاره په هغه څه راضي یم کوم چې تاسو ته عبدالله بن مسعود درکړو اره که زما د طرف نه عبدالله
الله بن مسعود تاسو ته مسأله پیش کړه، زرا زیم ددنه زرا زیم تاسو راضی شئ. وسخط لكم ما سخط لكم ابن ام عبد الله بن مسعود چې تاسو تنخوخی زیدر تنخوخم. ابن مسعود د کوپی گورنر دی. اره ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې کله موږ وکتل هغه د نبی علیه السلام په نقش قدم تللی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا د کوپی گورنر دی. تاسو یاد ساتئ خلک اعتراض کوي اره په کوپه کې د علي رضی الله شهادت شوی دی. کوپه کې منافقانو مال بیا قرآن کو ناوکا قرآن کوپې والا ته منافق نه دی ویلی، لیکن قرآن ویل دی من اهل المدینه مردو علی النفاق. مدینه منوره کې منافقان شتا. مال قرآن خدا وی سیبا مدینه منوره کې منافق شتا. اره د منافق د وجنه خار مبدناموه. کوپه هغه خار دی د کم سنگ بنیاد عمر فاروق اخوده دی، په کم کې قاضی و گورنر عبدالله بن مسعود دی، په کم کې چې خلیفہ علی رضی الله تعالی عنہ دی. بعض خلک په تاسو اعتراض کوي جی موږ مکه مدینه والایو تاسو کوپی والای. مال د چا په اعتراض کې مراسا نه دا مکه والا دی نه مدینه والا دی، دا برطانیه والا دی. ستا بنیاد انګریز اخوده، تا انګریز را ایستله، نه تا کې مدینه والا محبت شتا، نہ تاکہ مدینے والا محبت شتا، نہ مکی والا محبت شتا. ارے ارب الجادی صفحہ نمبر 60 وابیان پخپل کتاب کی لکھی پکم اور چ زمن حکومت راغے، پکم اور چ زمن لاست طاقت راغے. د نبی علیہ السلام روزه ورانو دا په خاور کې بدلو. دا تا توي ستا امام ابو حنیفه کوفی والا دے، من مکی و مدینے والا یو. مال تپوس وکا کم قرات باندې چې قرآن کې دا د کوفی والا دے یا د مکی والا دے یا مدینی والا دے. عرب عجم چې نن کم قرآن وای اجسه یاد ساته دا قرآن د کوفی د امام په قرات دے. امام حفص کوفی دا قرآن ویل دا قرات هغه خودل دا قرات امام عاصم کوفی خودل. یاد ساته د توای کوفی والا قرآن ولی وے، مکی والا ولی نه وے، مدینی والا ولی نه وے. جواب نشتا جسے یاد ساته نہ مکی والا دے نہ مدینی والا دے. خلافت عثمانیہ کی فقہن پھر عیدوا سلطان صلاح الدین ایوبی دور کی فقہن پھر عیدوا. ارے 1200 کالا پدغه کعبه مدینہ کی امامت زما احناف پکڑ لے. 1200 کالوں بعد کم وقت نے چتاس خلافت عثمانیہ ختم کو انگریز نحوست د مذہب د آزاد گئی پنوم باندې ستا بنیاد اخودے دے. جسے جواب زما سشتا ز جواب در کوم سوال تی توکا. مالیات ساتا زمن امام ابو حنیفہ کوپا کی راتل پکارو نہ مکہ کی راتل پکارو نہ مدینہ کی راتل پکارو. ستا سوال پکار دے وجہ صدا مالیات ساتا زمان نبی مکہ نے ہجرت کر لے، نبی علیہ السلام مدینہ تل لے، نبی علیہ السلام بان مدینہ منورہ کی مرگ راغل لے. سورم خلیفہ علی مدینہ کی راغل لے. د سلورم خلیفہ علی وصال مدینہ کی ندے شے. سلورم خلیفہ علی د مدینہ نہ کوفہ تل لے. د علی وصال کوفہ کی شہر اولنے امام ابو حنیفہ مدینہ کوفہ کی راغل لے. کدا سلورم خلیفہ وصال مدینہ کی شہر امام مدینہ کی راتو کله چې د علی وصال کوفہ کی شہر امام ابو حنیفہ مدینہ کی کوفہ کی راغل لے. اجسے بوجه سرا کم زگین چې غټ کار پریدي ورکوټه اغه زگین شروع کئ. خطیب صاحب کم زگین بیان پریدي دویم خطیب د اغه زین شروع کئ. یاد ساته کستا زین تداسر راشي دی مولوی صاحب د دې مدرسې بنیاد کې خو مسجد مولوی صاحب جوړ کو. د مولوی صاحب زړه چراغه د بنینو مدرسې جوړ کړه. کله چې وسراغه د بناتو مدرسې جوړ کړه. اولنې نبی دې نبی مدینې نه تل ابو بکر مدینہ کی راغل لے. ابو بکر مدینہ نہ تل لے. عمر مدینہ کی راغل لے. عمر مدینہ نہ تل لے. عثمان مدینہ کی راغل لے. عثمان مدینہ نہ تل لے. علی مدینہ کی راغل لے. لیکن دا علی وفات مدینہ کی نہ دے شوے. علی دا مدینہ نہ کوفہ ته راغل لے. دا علی وفات کوفہ کی شوے دے. ارے ابو بکر غټو، عمر غټو، عثمان غټو، علی غټو. کله چې دا غټو دور د کم زګین نه ختم شو کچه دا آغا زگین نراغے چه دا آغا زگین شروع کئی کم کی چپلار پریخے دے نو سے دا آغا زگین شروع کئی کم کی چپلار
کار پریخه ده دغه شان علي د کم زګین نه کار پریخه دنیا نه تللی ابو حنیفه د هغه زګین نه کار شروع کړی ابو حنیفه د هغه زګین نه کار شروع کړی که دا دلیل د ذهن ته نه راغلی دویم دلیل زما نبي فرمایي انا مدینة العلم زه د علم ښار یم وعلي بابها علي دروازه ده ارې ما ویل که ته چېرته د علم ښار ته ځې بیا به په دروازه باندې ځې سړی چې ښار ته نوځي په دروازه باندې ځي زما نبي فرمایي زه د علم ښار یم علي دروازه ده بیا زما په دلیل نظر وکړه نبي علیه السلام مدینه کې دفن دی علي په کوفه کې دی د علي وصال کوفه کې شوی د علي دارالخلافه کوفه ده نبي علیه السلام د علم ښار دی نبي په مدینه کې دی علي دروازه ده علي په کوفه کې دی ارې د علم ښار ته چې ځې په دروازه باندې به ځې د وجې نه کوم سړی د نبي علم اصلي نبوت وراثت علي د نبي علیه السلام نبوت علي د نبوت علم علي هغه د علي نه تېرېږي موږ چې کله وکت علي په کوفه کې دی ارې ابو حنیفه هم په کوفه کې دی دروازه کوفه کې ده ښار د علم مدینه کې دی ښار د علم په مدینه کې دی عمر رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود راولي او کوفې والاو ته عمر شوی ما درته د علم یو لوی سمندر در کوم مالیات ساته علي د علم دروازه ده علي کوفه کې دی ابن مسعود ته د علم سمندر وای ابن مسعود کوفه کې دی ارې په کوفه اعتراض مه کوه که خبره د منافقت شي مال بیا یاد ساته د کوفې بنیاد عمر ایښو دی د وهابیت بنیاد انګریز ایښو دی خوښه ستا ده کوفې والا علي یاد ته علي برطانیې والا دا اختیار حاجي صاحب تا ته دی زه نه وایم درته عمر پخپله وای او کوفې والاو ما تاسو ته ابن مسعود در کوم ابن مسعود څوک دی د علم ښار دی نبي وای زه په هغه دین راضي یم کوم چې ابن مسعود درکړي زه په هغه دین ناراض یم کوم چې ابن مسعود نه درکوي تاسو یې د ځانه علی نبي علیه السلام د ابن مسعود په باره کې فرمایي عمر هغه ابن مسعود کوفې ته لیږي او کوفې والاو ته وایي ما درته د علم بنیاد درکو ما درته د علم سمندر در ولیږو په کې ورته مسله راغله مقدمه ورته پیش شوه یو سړي د ښځې سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې ورته مهر یاد نه و خاوند لار مړ شو نکاح کې د مهر ورته یاد نه و خاوند مړ شو آیا ښځه به عدت تېروي او که نه ښځې ته به د خاوند میراث میلاویږي که نه ښځې ته به مهر میلاویږي او که نه درې سواله پې وشو یو سړي د ښځې سره نکاح وکړه نکاح په وخت کې سړي ته مهر یاد نه دی مولوي صاحب نه میر شو بیا دا خاوند مړ شو ښځه به عدت تېروي که به نه تېروي ځکه خاوند خو مړ شوی دی دویم ښځې ته به د خاوند میراث میلاویږي که نه ځکه ښځه خو واده شوې نه ده دریم ښځې ته به مهر میلاویږي که نه ځکه د نکاح په وخت کې مهر یاد نه دی تاسو مسله ذهن ته واچوئ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرآن کې د دې مسلې صریح حکم نشته زما سره د رسول الله صریح حدیث هم نشته ما ته نه دی معلوم پلانکۍ ورځ باندې راشئ زه به سوچ وکم زه به اجتهاد وکم خلک رال ډېر خلک را جمع دي چونکه مسئله نوی ده هلته موجود دی حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود فرمایي مهر بم ښځې ته میلاویږي ما په اجتهاد دا مسله را ایستې ده ما قیاس کړلی دې نه موږ ته دا مسله هم ثابتېږي څه خلک وایي قیاس مه کوه الانکه قیاس د رسول الله هغه صحابي کوي د کوم په باره کې چې نبي علیه السلام وایي زه تاسو له په هغه دین راضي یم کوم چې ابن مسعود درکړي زه په هغه دین خفه یم کوم چې ابن مسعود نه یې درکړی چې دی راضي دی زه راضي یم نبي علیه السلام د خپلې رضا بنیاد ابن مسعود موږ ته ګرځول دی او وایي ما په خپل قیاس دا مسلې را ایستل دي مهر مثل به ښځې ته میلاویږي دویم میراث به ښځې ته میلاویږي دریم ښځه به عدت هم تېروي حضرت معقل رضی الله تعالی عنہ چې
کله دا مسله واورېده ابن مسعود خلکو ته مسله واوروله ماقل فرمای ابن مسعود ته وایي دا مسله تا په خپل اجتهاد کړله ابن مسعود فرمای ها ما خپل اجتهاد کړلی ماقل رضی الله فرمای ما په دې خپلو غوږونو د الله د نبي نه اورېدل دي زمونږ په روری کې یو ښځه وه بنت واشق د هغې نوم و هغه زنانه ته دا مسله راغلې وه د هغې نکاح کېده مهر ایر شوی و بیا یې خاوند مړ شو کله چې خاوند مړ شو موږ دا مسله رسول الله ته پیش کړه زما نبي وفرمایل ښځې ته به مهر مثل ورکوي مهر مثل به ښځې ته میلاویږي میراث کې به هم حصه ده د دې ښځې به میراث هم کېږي د خاوند د مرګ نه بعد 4 میاشتې 10 ورځې عدت به هم تېروي ابن مسعود چې کله دا الفاظ واورېد ابن مسعود خوشحاله شو دا الفاظ وایي الحمدلله زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابته شوه دا زنه یم حاجي صاحب دا عبدالله بن مسعود وایي زما مکمل فتوا د رسول الله نه ثابت شو اگر چې ما ته علم نو ما قیاس کړو ما حاجي صاحب وجه سره ځکه نبي علیه السلام وایي زه په هغه څه راضي یم ابن مسعود پرې راضي دی اره چې زما نبي راضي دی زما د رب رضا ده زما د رب رضا کله زما د نبي په رضا کې ده زما د نبي رضا د ابن مسعود په رضا کې ده دې وجې نه ما ویل ابن مسعود کوفې ته راغلی په کوفه اعتراض مکوا په کم خار کې چې امام اعظم ابو حنیفه پیدا شوی دی اره د امام صاحب نیکه ته حضرت علی رضی الله په خوله کې لاړې توکل دي دعا یې ورته کړله د هغه دعا نتیجه امام اعظم ابو حنیفه دی من چې قرآن کولاو کوم د قرآن آخرین منهم د دې مراد زما نبي د پاریس د سلمان په سر لاس ږدي د ولو باندې لاس ږدي لو کان العلم عند الثريا لو كان الإيمان عند الثريا لو كان العلم عند الثريا أريك علم ثريا تلارشي كإيمان ثريا تلارشي ياد ساتي دد أولاد نبي وكسرة باسي لتناوله رجال من أبناء فارس أبرا كسي خلقتا داغا پا خاندان کی صرف امام ابو حنیفہ دے دا جنب اولاد کی صرف ابو حنیفہ دے دا کم صحابی په باره کې چې زما نبي دا وایي زه د ده په رضا راضي یم هغه په کوفه کې دی د هغه نه فقه ابراهیم نخعي اوري د ابراهیم نخعي نه امام ابو حنیفه اوري حاجي صاحب تا چېرته نظر کړی چې ته کوم اعتراض کې په چای کې ته چې کومه خبره کوې دا خبره که نبي علیه الصلاة والسلام واوري په تا به خندا کوي که به نه کوي کوفه کې منافق تېر شوی دی دا اعتراض دی که کوفه کې منافق تېر شوی نو رئیس المنافقین په مدینه کې هم تېر شوی آیا د چا د ذات د وجې نه موږ د بل انسان په ذات به هم ګوته راکاږو په مکه کې ابو جهل تېر شوی دی د هغې الزام به ته په کعبه تړې یا په امام کعبه به تړې یا په صحابي د کعبې به تړې په صحابي د مکې به تړې دا اوس د عقل خبره ده ستا عقل کار کوي خو زه دا وایم وهابی نه دوکه اوچته که عقل کې اوچت که د ده څه نور هېڅ هم نشته نه ورڅه عقل شته نه ورڅه مکمل سیده تله شته بې عقلي ده دوکه ده بس نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي استقرئوا القرآن من أربعة تاسو قرآن ولي د سلورو کسانو نه ولولي من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابي بن كعب ومعاذ بن جبل بخاری ترمذی کے حدیث ہے نبی فرمائی کہ تاسو قرآن ولي د سلورو کسانو نه ولولي نمبر 1 عبد الله بن مسعود نا نمبر 2 د سالم نا نمبر 3 د ابي بن كعب نا نمبر 4 د معاذ بن جبل نا ارے معاذ بن جبل نه ولولي دا هغه صحابی دے زمان نبی چی کل یمن تا معاذ ابن جبل لیگی ورطا فرمائی معاذا پیسلا با پسکے معاذ فرمائی در رب پا قرآن بیکوم نبیوئی کے باغی کی میلاو نشی فرمائی ستاب پا سنت بیکوم نبیوئی کے پدے کی میلاو نشی معاذ وی اجتہدو برائیی بیا بزی اجتحاد کم زمان نبیوئی الحمدللہ زمان نبی حمد ادا کی نمعاذ پبارکی چی دیکھ پل اجتحاد کی در رب پا قرآن اجتحاد کی
کوي زما په سنت اجتهاد کوي لیکن معاذ چې کله دنیا رسي شاګرد ورته وایي د چا خوا ته لاړ شم معاذ فرمایي ابن مسعود ته لاړ شه معاذ څه فرمایي زما نه بعد ابن مسعود ته لاړ شه او پدې کې فرمایي حافظ ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه وان البدايه بالرجل في الذكر على غيره في امر يشترك فيه مع غير يدل على تقدمه فيه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خوبي پسو کسانو کې دا زمان نبی بیان کړه کله چې دغه کسانو نمونه واغسته شي اول چې د کم نوم ذکر شي اول مقام دا غده په دې حدیث کې زمان نبی د سلور صحابه نمونه ذکر کوي معاذ بن جبل ابی بن کعب سالم ابن مسعود اول نوم د ابن مسعود اخلي لہذا ابن حجر فرمای اولنې مقام د ابن مسعود دی اولنې مقام د چا دی د ابن مسعود دی زمونږ عقیده او نظریه دا ده تمام انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې حیات دي ژوندي دي الله په ځمکه باندې څلورو قسمه خلکو جسم خوړل حرام کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء اول الله حرام کړل پس مکه باندې چې د نبی جسد خوري زمکه د نبی جسد نشي خوړل الانکه د زمکه عادت دا ده چې دا هر جسم پلسي چي او دای خوري خو زمکه طبيعت بدل کړل نو د نبی معجزه ده دویم کرامت ده د صدیقین شهداو د شهید جسم زمکه نه خوري قرآن دا فیصله کوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې کوم سره د الله په لاره کې شهید شي هغه ته مړی موایه بل احیا دا ژوندی دي دریم نمبر د حافظ قرآن تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانیپتی را نقل کړي د حافظ قرآن د مرګ نه بعد کرامت دا دی د جسم مبارک زمکه نه خوري زمکه خپل عادت بدلوي او د صدیق دا په دلالت النص ثابت دی چې د شهید نه د صدیق مقام اعلی دی صدیق اطلاق اول په صحابه کرامو کېږي او زمونږ عقیده ده د رب د ذات نه بعد د ټولو نه اعلی ذات د انبیاء کرامو دی په انبیاء کې اعلی ذات د محمد مصطفی دی او د انبیاء نه بعد درجه د صدیق عمر عثمان علی او د صحابه کرامو ده نو تمام صحابه صدیقین دی دلالت النص دا وای چې د حافظ قرآن جسم زمکه نشي خوړلی د حدیث نه ثابت ده اور چې د شهید جسم زمکه نشي خوړلی نو د صحابي د صدیق جسم زمکه نشي خوړلی دا سلور وانه دي خو درجه داره د ټولو نه اول د نبیانو ذات بیا د شهداو بیا د صدیق او بیا د حفاظو د دې جسد مبارک دا زمکه نه خوري زمکه ورته خپل عادت بدلی یا تاسو قرآن کنه کولاو کوي یا حدیث کولاو کوي نو چې په کوم ترتیب رب ذکر کړل نبی ذکر کړل هغه ترتیب دی د فضیلت په دې حدیث مبارک کې د سلورو کسانو نه د الله نبی فرمایي تاسو قرآن وایي او باغی کې اول عبد الله بن مسعود ذکر کړل دا اول مقام د عبد الله بن مسعود دی اول مقام د عبد الله بن مسعود دی لکه استاد سکول کې وای زمونږ صدرې ماشومانو پوزیشن اغستل دی زید عمر بکر زید اول ذکر کو اول پوزیشن د زید بیا عمر ذکر کو دویم پوزیشن د عمر بیا بکر ذکر کو دریم پوزیشن د بکر دی دغه شان زمانه بي سلور صحابه ذکر کړل اول ابن مسعود ذکر کړل اول مقام د ابن مسعود دی کمنګر اوالو نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف کی روایت دے تمسکو بعہد ابن ام عبد د ابن مسعود ہدایت او حکم په مضبوطی ونیسئ تفسیر ابن جریر جل نمبر 9 کی را نقل کئی صلی ابن مسعود فسمع اناسا يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما انا لكم ان تفهموا
اما انا لكم ان تعقلوا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. دا ما پر خپل دلیل پس وای. نبی علیہ السلام فرمای ابن مسعود چې تکم حکم کوي تاسو نیسئ. زمن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوفه کې ده. ابن مسعود هم دلته قاضي عالم گورنر پاتې شوی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خلکو ته مونږ کاو سخلت پس رستو ولال دي رستو پس قرات کوي. ابن مسعود قرات واوریدو. کله چې د قرات نه ابن مسعود فارغ شو اور ته فرمای اي تاسو نه پیږئ اي پتاسو کې عقل نشتا. دا زنویم دا عبد الله بن مسعود وای د دوه جملو باندې نظر کوي. سخلکو کو په مسجد کې ناس دي الته پتی زبان دي درود وای. ابن مسعود ته چاوي اي نبی عليه السلام دا کار کړل. ابن مسعود وای سوجدا وای سخلک را جمع شوی دي د کوپې په مسجد کې ناس دي پتی ز درود وای. ابن مسعود د کوپې قاضي دی گورنرم دی رامن دی کلام مخه پټکل دی د کوپې جامع مسجد تراغه. کله چې ابن مسعود وکتل الته خلک را جمع شوی دي پتیس आवाज درود وای. ابن مسعود فرمای زما د نبی د جسم مبارک زما د نبی علیہ السلام د قبر خاور وچ شوی نه ده. هغه لوټه د کمینه چې پمن وباړولې هغه لامات شوی نه ده. تاسو د نبی علیہ السلام مبارکي تاسو د نبی علیہ السلام صحابه ابوبکر عمر عثمان هغه صحابه کرامو د قبر خاور وچ شوی نه ده. د هغه د قبر لوټه مات شوی نه ده. اره د هغه ذات مبارک دنیا نه لا تل نه ده. تاسو بیا بدعات شروع کو. تاسو کې عقل نشتا. ابن مسعود دلاس نونی یو د مسجد نویست نن ما ته خلق را پاسی جی ته پتور کې حیات النبی منکر پسی منز مکوا. کم سره چې د عذاب قبر منکر ده په د پسی منز مکوا. مالیات ساتا د متواتر حدیثو ثابت را ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اره پدیس مکه باندې رب حرام کړه د نبی جسم نشخوله. زمانه بی فرمای متواتر حدیث دی یا احیاء فی قبورهم یصلون. تمام انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي. اره زمانه دی فرمای من صلی علی عند قبری سمعته. کم سره چې د قبر سره درود و سلام وای نبی وای زی اورم. ومن صلی علی نهیا ابلغته. کم سره چې نری نه وای رب ما ترا رسی. مال چې یو سره زما د نبی د قبر حیات نه مني. زما نبی فرمای کله چې مړ قبر کې خو شي فتعاد روح ورته واپس کیږي. اره کنیک عملی د جنت باغچه ورته قبر جوړیږي. اره کبد عملی زما نبی وای د جهنم کند جوړیږي. زما د نبی د دې حدیثونو انکار کوي ته بس مونږ کې. اره ابن مسعود خو هغه سره مسجد کې نه پریدي کم سره چې په اوچت आवाज درود وای. وجه صدا دا کار نه زمان نبی کړل نه د نبی صحابي کړل. یا اجزه یاد ساته کم سره چې پاکیده کې بګاړ راواسي ته بس مونږ کې ستا خوخه ده. مال من د ابن مسعود نیول ده. زما ایدل ابن مسعود ده. زه د ابن مسعود په قدم قدم دم کده یو عقیدې نه انکار کې فتوا ده باندې بدعتي مور کوم. اره یره نه کوم. عزیزه یاد ساته نن چې دین په خطر روان ده غلطي زمان نه ده. غلطي د حق علماء نه ده. غلطي ستا ده. ته په عقیده کلک نه پتا سقالت ده. ستا ظلمل ده. ستا په ذهن کې صرف اسلام دیتا وای لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن مسعود فرمای یو سره په مسجد کې بدعت کوي یو کار زما د نبی نه ده ثابت. اره نبی درود په تیز نه ده ویله. نبی علیہ السلام صحابي په تیز نه ده ویله. یو سره وای دا بدعت کوي یو د لاس نه نسی د مسجد نه وباسي. زه څنګه پتو درکم چې یو کار پتو ابن مسعود نشور کوله. زه دا څنګه پتو درکم. اره ابن مسعود چې کوم خلکو سره جنگ کوي د مسجد نه وباسي. علي چې کوم خلکو سره جنگ کوي علي مقابله ته ودرېږي. هغه خلکو پسې زتا ته مونږ کم څنګه درکم. زما مړی دومره نه چې په ورځ د قیامت درب په ورځ د قیامت درب د هغه خامارانو چې جهنم کې پیدا کړل زما په مړی کې تخار واچي او پانسی راکي. زما طاقت او وس نشته. عجیز صحیح العقیده سره امام ګرځوا کني ګرځه مال نه استب نشته.
صحیح العقیده سړی پس اقتدا کوا د صحیح سړی بیان اورا ورنا لا اله الا الله محمد رسول الله باندې تا بنیاد ګرځول کچرته په دې باندې خلاصي دو ابو بکر به د مانعین زکات سے جهاد نه کاو اغي و مونس کاو عمر ورته وي مونس کوي صدیق ته وي عمر وي صدیق مونږونه کوي کلمه وي صدیق فرمایي چې زمان نبی ته یو رسیور کولا ماته نرا کوي زور سے جنگ کوم زد ابو بکر اومنم زد ابن مسعود اومنم زد علی اومنم اره اجي صاحب کزستا اومنم توکل مای زم خوارجم قرآن وایو توکل مای زم صحابه کرام په مخ کې دی بدعتیانو درود وایو حلقه جوړ کړه زما صحابي ابن مسعود د مسجد نو باسي زه ابن مسعود منم کستاو منم تما ته وای زکه ملار خپل کم یو طرف ته صحابي دی د چا په بنیاد چې زمانه بي و عزت راضیم تاسو ته راضي شي یو طرف ته صدیق اکبر دی چې د کلمې په وجه باندې څوک نه ماف کوي اره زکات براکه زکات مسئله ده مسئله وړه ده عقیده غټه ده چې کله د زکات د معنی سره جنګ کوي یو سړی د قبر د عذاب نه انکار کوي زه تا ته فتوا څنګه درکم زتا ته فتوا څنګه درکم یو سړی د عقیدې نه انکار کوي د قبر عقیده متواتر ده په دې کې ثواب شته په دې کې عذاب شته حیات النبی عقیده د ټول امت ده 1400 سال نه دا عقیده را روانه ده تمام انبیا په قبرونو کې ژوندي دي اره د تمام امت عقیده ده یو سړی ته انکار کوي زه فتوا څنګه درکم چې دا صحیح دی تما تلار وخایا ز صدیق منم فاروق منم ابن مسعود منم یا تاو منم زم په یو دوه کې حیران یم ته اجي سے ماته شک دی زما نبی فرمای په صحابه په سلال شه په صحابه په سلال شه او په صحابه کې چې بیا دا مسله یاد کې تاسو بعضی خلک کوئی دام د صحابي قول نه امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ با دا اختر په ورځ باندې خطبه د منځ نه مخکې ویله خدا د جمهور صحابه طریقه نه و کله چې د یو صحابي اختلاف د ډیرو سره شي موږ به په هغې کې ګورو ابو بکر ځکه نبي علیه السلام فرمایي فانه من یعش منکم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا زما نه بعد به زندګي تېروئ تاسو به اختلاف وینئ دا زمانه بھی فرمائی بیا سوئی فعلیکم بالسنتی والسنة الخلفاء الراشدین المہدیین تاسو زمان خلفاء الراشدین دور گوری دا اغیو طریقہ گوری ارے اغیو تاسو تا بکم طریقہ وی پاغلار شئی اول با ابو بکر گوری عمر عثمان علی با گوری ابو بکر عمر عثمان علی با گوری کدا اغیو طریقوں کی واب منی اغیو کې نو بیا او فقیه لکه عبدالله بن مسعود چې په صحابو کې فقیه دی د صحابو په اعتماد دی عبدالله بن عباس دا صحابه بګوري جمهور بګوري چې ډیر صحابه کم طرف ته دي او که په دغه شان دوه ډلې په صحابو کې جوړې شي په یو مسئله کې بیا به پکې فقیه صحابه ګوري لکه موږ احناف وایو یو طرف ته صحابي عبدالله بن عمر دی اره یاد ساته هغه په خپل رب الیدین نه دي کړي مجاهد رحمت الله علیه فرمایي 12 کاله ما د عبدالله بن عمر شاګردي کړله ما پر رب الیدین نه دی لیدلی لیکن د رب الیدین روایت وابیان را نقل کوي را نقل کول جدا خبره ده شپږ 50 صحابه د پیزار منځ را نقلی او که بغیر د پیزار منځ نو څو صحابه را نقلی لیکن عمل د پکم باندې دی خپیاب له منځ کول پیزار ایسته منځ ته نو یو نوی عمل ډیر صحابه اکثر را نقلی یو نادر کار ډیر صحابه کرام را نقلی نو در پولیدینو په باره کې چې مونږ وکات عبدالله بن عمر د عمر نه کم دی او د عمر نه چې کم و هغه وروستو سب کې ودرېدو ابن مسعود فقیه هم دی لوی صحابي دی اب اول سب کې ودرېد فرمایي
په کوفه کې خلکو ته مونځ وکړو اول ځل یې لاس اوچت کړو ویل دا د نبي علیه السلام طریقه د مونځ ده بیا یې رب الیدین نه دي کړي دی وجه نه موږ ګورو چې کوم صحابي د عمر نه غټ دی د پیغمبر سره ډېر صحبت دی په اولني سب کې به پیغمبر پسې ولاړ دی موږ د هغه لار بیا نشو نو زه تا ته وایم حاجي صاحب زه ستا ومنم که نه د ابوبکر عمر عثمان علي ابن مسعود ابن عباس ومنم زه د دې دور د مولا ومنم که نه د هغه صحابه ومنم کله چې د هغه صحابه ومنو ده څنګه چې پیغمبر وایي زما نه بعد به ډېر اختلاف وینئ نو زما سنت زما د خلیفه راشده ابوبکر عمر عثمان طریقې وګورئ او د کوم صحابي په باره کې چې وایي زه له په دې راضي یم چې تاسو ته کوم دین ابن مسعود خو د هغه ونیسه د طلاقو مسله کې موږ عمر ونیو درې طلاق درې د اختلاف نشته عمر ویل دي ټیک ده پیغمبر وایي چې اختلاف راشي دوی ته ګورئ د قبر زندګۍ کې رااله مسأله موږ ابوبکر وکړ کله چې زه وفات شم ما ته غسل راکئ ما ته کفن راکئ د جنازې مونځ راکئ ما ویسئ د پیغمبر د روضې مخې ته مې کېدئ تر هغې پورې به ما ندم نه کوئ څو پورې چې نبي علیه السلام نه اجازت نه غوښتی صحابو جنازه تیاره کړه دفن یې ورکړو کفن یې ورکړو جنازه یې ورکړه د صدیق اکبر جنازه یې اوچته کړه ارے د روضې رسول مخې ته راوړه نبي علیه السلام ته وایي یا رسول الله ابوبکر بالباب ابوبکر په دروازه کې دی اجازت دی که نه دی زما د نبي د روضې نه اواز راځي ادخلوا الحبیب الی الحبیب ارے ملګری د ملګري خوا ته بوځئ ابوبکر زما یار دی ابوبکر زما پیار دی را دننه کوي د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ابوبکر عقیده دا وه چې قبر کې ژوند دی ځکه خو چې اجازت وغواړئ او اجازت ملاو شوی دی اوچت که تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علیه د جمعې دوه ځانه دي څوک وایي وکه څوک وایي یو دی څوک وایي دوه دي بیا راشه کله چې اختلاف دی خلیفه راشد عثمان وګوره عثمان په دور کې دوه ځانونه شوي مال حاجي صاحب ما منه مه دا مولا منه که د نبي علیه السلام صحابي حضرت عثمان ومنه عثمان دوه ځانه کړل دي دوه کوه تراو کې اختلاف راغی څوک وایي اته دي څوک وایي شل دي معلومه ما منه مدا مولا منه علي ومنه د علي نه په صحیح سند ثابت ده علي شل رکعاته کړل دي اختلاف کوم ځای کې دی ستا سترګې پټې دي نو زه دې په یو دوه کې حیران کړی یم الله دې ته د نیکې هدایت وکړي بهرحال ما ذکر دا کوم چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی خلکو ته مونځ ورکو صلی ابن مسعود فسمع اناسا یقرؤون مع الامام د خلکو نه قرات واورید په امام پسې وروسته ولاړ دی اره په امام پسې وروسته قرات کوي فلما انصرف کله چې ابن مسعود د مونځ نه فارغ شو څه ورته فرمایي اما انا لکم ان تفهموا آیا تاسو ته پته نشته تاسو نه پوهېږئ اما انا لکم ان تعقلوا آیا تاسو کې عقل نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دا وای نه تاسو پیږئ نه په تاسو کې عقل شته اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوسته کیږي پس تمعوا چپ شئ ورته اورئ وانصتوا دا اورئ دې ته چپ شئ دا زنوم دا د نبی علیہ السلام صحابی عبد الله بن مسعود وای هغه به عقلی هغه نه پیږي کم چې په ایمان پس قرات کوي دا ابن مسعود په سلره وسته بخبر وای زمون کوم عمل د صحابي خلاف دي من قبر خپو سر ته بقره وای دا چاوي دا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله فرمایل کله چې څوک مرشي جلتی کوي چې ویسي مقبره ته خپو سر ته د بقره اول او اخر وای یار من خپل یو عمل د صحابي نه ثابت ته به بدعت چا پور کې دا پتواول په صحابه ولګو او دی وای حدیث کی راضی لا صلاة لمن لم یقرأ منز نشته هغه چا چې وینه لوستو قرات ونکو بفاتحه الكتاب اجسه باول خود دې معنی دار چې لا صلاة لمن لم یقرأ دا هغه سړی منز نه کیږي چې هغه قرات ونه کی بفاتحه الكتاب د فاتحه سره
ته فاتحه وې نو خامخا به ورسره قرآن د سورت قرات کې خامخا به ورسره قرات کې. حاجي صاحب د دې مطلب خو اول دا دی. دویم دا د دې حدیث نقل کوونکی امام ابو داود فرمایي هذا لمن یصلي وحده، دا د هغه کس په باره کې دی چې یوازې مونځ کوي. یوازې مونځ کوونکي په باره کې موږ هم دا وایو چې فاتحه ونه ویله مونځ یې نه کېږي، لیکن کله چې د امام سره ولاړې بیا قرآن دا وایي چې قرات به نه کې. او د قرآن مفسر عبدالله بن مسعود او عبدالله بن عباس صحابه کرام فرمایي چې په امام پسې ولاړې قرات به نه کې. زه تفسیر د صحابي نه ښیم، دا تفسیر د کونړي نه ښی. اوس فیصله ستا ده. نبي فرمایي زما صحابي ته ګوره، د دې مثال د ستورو دی. ستوری رڼا د سپوږمۍ نه اخلي. زما نبي مثال د سپوږمۍ، د صحابي مثال د ستوري. ستوري چې رڼا اخیستې ده، د ستوري رڼا خپله نه ده. اره ستوري را یو ځای شي، سپوږمۍ ته جوړه شي، سپوږمۍ چې ټوکړه ټوکړه شي په ستورو کې بدل شي. دیو جن ما ابتدا کې ذکر کړم زما نبي ابتاب هدایت دی، صحابي نجوم هدایت دی. ستا خوښه ده نجوم هدایت علی، ابتاب هدایت علی، یا رسول الله سمی صدی د کونل گمراه علی، یا بدعتی علی. ابن مسعود فرمای امام پسې ولاړې قرات مکوه. کم سړی چې کوي ابن مسعود پتوار کوي نه خو پیږي بې عقله. ته اوس تفسیر د چاله د ابن مسعود علی یاد دې دور د مولا یاد ساته. نبی علیہ السلام فرمائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لو کنت مؤمرا احدا علی غیر مشورہ، کچر تسے سکین کی امیر جوړوم بغیر د مشورینا. زه خو پارکار کی مشورہ رم زمان نبی به مشورہ غستا. لعمرت ابن ام معبد، زب عبداللہ بن مسعود جوړوم د هیڅ چا نه پکې مشوره نه علم. حاجي صاحب دا ته چې ته په دین کې دلته مولا نه مشوره علي لاړ شه هغه سړی والا د کوم په باره کې چې زما د نبي اعتماد دا دی که زه امیر جوړوم زه به ستاسو نه مشوره علم، لیکن کله چې زه به غیر د مشورې نه مقرروم هغه واحد عبدالله بن مسعودي. تاسو یو جمله یاد ساتئ، پس مکه باندې انبیاء تعداد 1,40,000 دی. الله جل جلاله په مابین کې او د بنده په مابین کې چې کومه ذریعه ده هغې ته وایي نبي. الله د انبیاء تعداد 1,40,000 ګرځول دی، زما نبي صحابه تعداد 1,40,000 ګرځول دی. اشاره دا ده اے نبي ته نماینده زمایي، زما د نمایندګانو تعداد دی 1,40,000 چونکه ستا شریعت د تمام ځمکې د پاره دی. دیو جنا ما تا ته 1,40,000 صحابه درکړو. موږ چې کله وخت د انبیاء تعداد 1,40,000 دی، د صحابه تعداد هم 1,40,000 دی. څومره تعداد چې د انبیاء دی دومره تعداد د صحابه دی. دې کې اشاره ده څومره انبیاء چې زما دي دومره ستا دي. نبی وایي نماینده خدا ته، صحابي وایي نماینده مصطفی ته. څومره تعداد د انبیاء دی دومره تعداد د صحابه دی. بیا حاجي صاحب یاد ساته څومره تعداد د انبیاء دومره تعداد د صحابه. کله چې نبی دنیا ته راغی زما د نبی په راتلو نبوت ختم دی، لیکن د نبی په تلو باندې نبوت هم ختم، خو د هغې سره پې صحابیت هم ختم. د هغې سره پې هم ختم دی، صحابیت هم پې ختم دی. زما مراد تاسو ته داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که زه امیر جوړوم بغیر د مشورې نه ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم. څوک به جوړوم؟ ابن ام معبد عبدالله بن مسعود به جوړوم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه انتخاب دی څنګه چې زما رب انتخاب د مصطفی کړل، زما نبی انتخاب د ابن مسعود کړل. د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ انتخاب یې کړل. نو د نبی انتخاب پس مکه صحابه دي، د رب انتخاب پس مکه باندې نبوت دی. الله زمکه تر علی ګل صحابه را لېږل دي، انبیاء را لېږل دي، او نبی چې امت ته ورکړل دي صحابه ورکړل دي. چونکې کتره مابین نه صحابي ختم کې نو تا ته نبوت نه میلاویږي. دا د صحابه احسان دی په موږ باندې. موږ ډېر زیات ګناهګار خلک یو.
خو بس دومره صرف وایو چې د نبی او د صحابي د هغوی د ذات دپاره څه خبره وکړو دا به زموږ د کامیابۍ. او زما نبی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په خپلم فرمایي والذي لا اله الا غیره قسم می دی د هغه رب په ذات باندې چې د هغه نه علاوه بل څوک معبود نشته. ما من کتاب الله سورة په قرآن کې داسې یو سورت نشته الا انا اعلم حيث نزلت مگر ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی. چې کوم تفسیر کوي عبدالله بن مسعود ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی ما ولکه تاسو ته آیات د قرآن ولوسته واعتصموا بحبل الله جميعا نن ستا لیکچر زم لیکي او ټریټن ته دا پته نه لګي د دې څه تفسیر دی. ابن مسعود فرمایي د دې نه مراد دی په جماعت کې داخل شه څنګه چې زما نبي فرمایي فانه من شذ شذا فينا من شذ شذا فينا کم سړی چې یوازې شو دی به یوازې شي. نن دی دې ته اجازت ورکوي صرف نوم د اسلام علا او کم اسلام تی مراد دی. جماعت اسلامی وای زمونږ اسلام، جماعت المسلمین وای زمونږ اسلام، د پنجاب انجینیر وای زما اسلام، منیر شاکر وای زما اسلام، فرویزی ویل زما اسلام، غامیدی ویل زما اسلام، ډاکټر اسرار ویل زما اسلام. یار د یو اسلام نم 500 اسلام جوړ کړو. دیو جن ابن مسعود فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا. اوس د دې آیات تفسیر واوره د څوک تی مراد دی؟ جميعا نسوک مراد دی، جماعت تی مراد دی. اهل سنت والجماعت چلان دی دویم آیات د دې تشریح کوي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. پرز د قیامت بر بعضی خلکو مخونه سپینی د بعضو بتوري. ابن عباس فرمایي مخونه چې سپینی اهل سنت والجماعت، مخونه چې توري اهل البدعه والضلاله الحاد والا او بدعات والا مخونه بتوري. زوس د چاو منم ابن مسعود په جماعت کې داخل شه. سلور امامان حنفیه، شوافی، مالکیه، حنبلیه د دیو دا سلور وانه چې رايوځي کې د اهل سنت والجماعت دي. مسائلو کې د انبیانو می اختلاف شته. د آدم په شریعت کې د خور سره نکاح جایز ده، د یوسف په شریعت کې د تعظیم سجده جایز ده، اره د مصطفی په شریعت کې جایز نه ده. په مسلو کې اختلاف راشي موږ په خپل امام ابو حنیفه منو. په عقیدو کې د سلور امامانو اختلاف نشته. نو چې په عقیده کې اختلاف نشته نو فرقه نه ده. فرقه خو نه چې کله په عقیده کې اختلافي سلور امامانو چې کومه عقیده دي یو شان دي، د دې په مسائلو کې اختلاف دی. چونکه د رسول الله شریعت ټولي دنیا ته الله 1,40,000 انبیا ولې را لېږل. وجه دا ده هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده، د هر یو په شریعت کې مسأله جدا ده. لیکن د تمام انبیاء عقیده ودا دغه شان د سلور امامانو عقیده ودا. مسلو کې اختلاف دی او مسلو کې اختلاف د سو جن دی. زما د نبی او سنت الله نه ضایع کوي. کرا پولیدان د امام صاحب پنځ منسوخ دي، د امام شافعي پنځ ناسخ دي. کدلته څوک نه کوي په ملایي شاکی کوي. آمین د امام ابو حنیفه په نسبت باندې دعا ده یا اسم من اسماء الله تعالی د الله د نومونو نه یو نوم ده، پرو باندې ویل بهتر دي. امام شافعي وي پته ویل بهتر دي. اره زما د نبی سنت الله نه ضایع کوي. دی وجنا الله ورته نمائندگان صحابه ورکړي. کته چې په اختلاف په مسائلو په وجه باندې فرقه د نبی په صحابه او د فرقې الزام لګول دي. صحابه کې څه دي چې هغه رفع الیدین کول او ابن مسعود نه کول، خلفای راشدین نه کول. نو کته چې په مسلو کې چرته فرقواریت ده او دا کوم خبره تکه تغت خبيث په مقدس مکا خنزیر ستانه بلغت هندو کافر نشتا، ستانه بلغت ملحد او بدعتي نشتا. ته په صحابه د فرقواریت الزام لګي. د کوم مبارک زمانه به فرمایي د دیو په لار لار شي تاسو به جنتی جماعت شي، ته بیا په خو باندې الزام لګي. لہذا یاد ساتئ د مسلو په اختلاف باندې فرقواریت نه دی، ته فروع د سلور امامان په مابین کې دي. اختلاف په عقیده کې دی. استاس زمانه ته فرقه د اسلام په نوم فرقه راوباسي.
او بیا به دې بعضې داسې اور بلیږي چې کله یو دیوبندي عالم میدان ته راشي شمایل ندوي صاحب مناظره کې میدان ته راغی په دې بعضې فرقه پرستو اور بال شو کم فرقه پرست تاسو یې پېژنئ کم چې د اسلام په نوم باندې تاسو ته دوکه درکوي او وایي چې موږ ته اجازت میلاو شي موږ لیکچرز ورکوو absolutely not absolutely not هرگز به ته میلاو نشي حاجي صاحب تر څو چې موږ ژوندي یو دیو جن ابن مسعود فرمایي په قرآن کې داسې یو صورت نشته ما ته پته چې دا څنګه نازل شوی وما من آیت الا انا اعلم په ټولو صحابو کې ما ته ښه پته ده چې دا آیات څنګه نازل شوی د دې معنی سره د دې ترجمه سره د دې تفسیر سره فيما انزلت چې دا آیات د څه مبارکې نازل شوی ولو اعلم احدا هو اعلم بکتاب الله مني کما ته دا پته ولګي پلان کې زګین کې یو کس دی زمانه زیات په قرآن باندې پیږي زه به ورته ځان رسوم زه به د هغه نه د دې آیات مراد زده کوم دا ابن مسعود وایي زه نه مسلم شریف کې دی او رسول الله فرمایي دا وجه ده په قرآن لوی عالم دی د نبی د حدیث لوی عالم دی د وجې نه نبی فرمایي که تاسو ته زما طرف نه څوک دین بیانوي ان جاءکم که تاسو ته یو کس راشي زما طرف نه درته یو روایت بیانوي تاسو د هغې تحقیق کوئ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه لیکن کله چې ته ابن مسعود ووایي زما نبی فرمایي ترمیزي کلاو کا تاسو یې تحقیق مکوي د په علم زما اعتماد ده د په رضا کې زما رضا ده د قرآن په تفسیر پیږي دا زما نبي وایي که زه بغیر د مشورې نه امیر جوړم ابن مسعود به جوړم من سره ان يقرأ القرآن غصا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد تاسو کې یو سړی ځان خوشحالۍ په دې خبره باندې چې زه د قرآن داسې ویم څنګه چې نازل شوی رسول الله فرمایي هغه دې داسې وایي څنګه چې ابن مسعود وایي حاجي صاحب صحابه وګوره عمرو ابن العاص رضی الله فرمایي په استادانو د قرآن کې اول نوم د عبدالله دی عبدالله ابن مسعود دې وجې نه زه ورسره سخت محبت کوم زما خاص محبوب دی ارے عمرو ابن العاص وایي زه ورسره محبت کوم صحابه وایي موږ ورسره محبت کوو معاذ خپل شاګرد ته وایي لاړ شه دین دې زده که حاجي صاحب ته وایي د ده تفسیر شرک عملي دی نعوذ بالله ته په دې دور پسې روانې څه فرمایي لاړ شه د ابن مسعود نه دین زده که عمرو ابن العاص وایي زه ورسره سخت محبت په دې وجه کوم د قرآن لوی عالم دی او ولې به نه رسول الله علیه السلام ته دوه کسان رال د یو نوم دی سمامه او د بل نوم دی عبدالله بن نواح رسول الله ته تپوس کوي د کوم ځای نه راغلي یئ نوم هم څه دی دواړه جواب ورکوي موږ د یمامه نه راغلي یو یمامه دا د عربو یو مشهور قبیله ده د هغې نوم دی رسول الله وایي څله راغلي یئ وایي موږ زموږ نبي مسیلمه کذاب چې کوم و زموږ نبي مسیلمه رالیږلي یو ای محمده چې ته یا زموږ سره صلح وکړه ته به د ښار نبي شي او مسیلمه وایي چې زه به د کلو نبي شم او یا راته دا ولیکې چې ستاسو د وفات نه بعد به زه نبي یم ستاسو خلیفه به یم نو ما خو تاسو ته مخکې ویل چې نبوت هم انتخاب د رب کائنات صحابیت هم انتخاب د رب کائنات دی رسول الله ته تپوس وکړو آیا مسلمه پر اشتیا د نبوت دعوه کړ نو دوان ورته وایي ها کړې ده ابو داود کی روایت ده لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما کتاسو چرت سفیر او قاصد نه مسلمه کذاب تاسو نه بیویلو ما بستاسو سر د تنه جدا کړي نن دا سزا ده من سب نبیا فقتلوه کم سړی چې زما د نبی په باره کې نازیبا خبره کوي سر مې د جسم نه اخوا کوي دا زما د نبی فیصله وه سیو فرمایل لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتكما که چېرته په بین الاقوامي سطحه باندې د قاصر او د سفیر وجل دا منه نه ما به ستاسو سرونه قتل کړي یاد ساتره ختم نبوت منکر قطعا کافر دی
او په بین الاقوامي سطح باندې سفیر نشي قتلولی. نبی علیہ السلام ورته وای نه خدا د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی، نه د کلو نبی دی نه نبوت زما په اختیار کې دی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ذاخره نبی هم زمانه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته. او که چېرته بل نبی دنیا ته راته عمر به نبی او که زمانه بعد بل نبی دنیا ته راته. نو ابن مسعود چې کله د کوفې گورنر شو، یو ځل راوتلی د کوفې په یو چوک کې ولاړ دی، یو کس ته په غور باندې داسې ګوري. حالانکې دا د ابن مسعود عادت نه و چاته به داسې په غور نه کاتو. او بیا پاسېده ورته ګوري، ور روان شه خواته ورغی، ورته وایي څوک یې ته؟ هغه ورته وایي عبدالله بن نواحه. ابن مسعود وفرمایل ته خو د رسول الله خواته یو ځل نه وې راغلی او یو درسه بل کس او تاسو د مسیلمه کذاب پیغام راوړی رسول الله ته؟ هغه وایي ها زه وم. ابن مسعود تپوس وکړو ته اوس هم مسیلمه کذاب ته نبي وې؟ نو د عبدالله بن نواحه وایي ها. ابن مسعود وفرمایل هغه وخت وایي رسول الله ته ته ځکه څه نه ویل چې ته سفیر او قاصد وې؟ خپلو ملګرو ته ویل کم کسان به چې ورسو چونکې گورنر دی قاضي دی خذو وینیسئ. دا ابن مسعود وی وینیسئ. بیا ورته وایي توبه که. او په دې وخت کې تاسو یاد ساتئ یو سړی که چېرته مرتد شي او دا مرتد توبه وکړي قتل کوئ به نه، لیکن کم سړی چې نبي علیه السلام په باره کې ګستاخي وکړي، د نبوت ګستاخي وکړي، بیا به قتلې. که توبه م وکړي ته به وجه څه ده؟ نو زه درته وایم وجه دا ده چې الله حی قیوم ذات دی او توبه قبلی. د قرآن فیصله دا ده او د نبی په نبوت چې یو سړي حمله وکړه، رسول الله په دنیا کې نه دی ژوند دی چې هغه معاف کړی، چې نه دی معاف کړی. معافي په نبي علیه السلام منحصره ده. موږ ته حکم دا دی چې قتل یې کوي، مخ د ځمکې نه ختم کوي. عبدالله بن نواحه ورته وایي توبه نه وباسم. ابن مسعود وایي پانسی کوي او سر عام پانسی کوي. دا مسیلمه ته نبي وایي، دی ګوره د پیغمبر علیه السلام ګستاخي نه وکړي، خو دا مسیلمه ته نبي وایي او زما نبي اخیره نبي نه مني، د دې عقیدې منکر دی، پانسی کوي. او چې کله پانسی کو بیا ابن مسعود وفرمایل د ختم نبوت د منکر سزا دا ده، د ختم نبوت د منکر سزا دا ده. بهرحال عزیزانو الله جل جلاله دې وکړي چې موږ خپل آیډل صحابه کرام جوړ کم سړی چې د صحابي ګستاخي کوي د پاکستان په قانون کې د هغه سزا عمر قید دی، عمر قید سزا د پاکستان په قانون کې ده. او کم سړی چې د نبوت ګستاخي کوي نو سزا یې قتل د پانسی ده. کته چې بده کې واجب راست ده نو یاد ساته نبوت براه راست انتخاب د رب کائنات ده. او کوم سړی چې د انتخابي رب ګستاخي کوي داغه سزا قتل له. او صحابیت چې ده هغه بلا واسطه بل واسطه ده، د نبی په واسطه باندې رب انتخاب ده. دیو جن کوم سړی چې د بل واسطه انکار کوي داغه سزا عمر قید ده. او چې د بلا واسطه چې نبی دا د رب بلا واسطه انتخاب دی، هیڅ واسطه په مابین کې نشته، د دین انکار کوي، د دې ګستاخی کوي، داغه سزا قتل دی، داغه سزا قتل دی. الله جل جلاله دی وکي چې موږ صحابه کرام خپل آیډل جوړ کو، موږ خپل ژوندۍ د صحابه کرامو لپاره پیش کو. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین.